نور د خدای تابع کېږي څه وس مې نه کېږي او بس دغه څه وس او چار مې نه کېږي او نه پاڅېدی شم نه کېناستی شم بس قشن یو الله مې سره دی نور هېڅ مې یو رندان مې سهار تللی دی اوس کور نه ده راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، مظفر شاه بچا یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، غربت ډیر بد څیز دی او کله چې دغه غربت د چا د کور په تمبه راننوځي نو بیا د انسان هر قسمه کارونه کېږي. هغه دې ته نه ګوري چې هغه په ټول عمر کې د رشته دار نه یا د رور نه یا د چا نه سوال نه یې ګړی، نو هغه بیا د کیمرې دغې سترګې ته هم جوړ شي او وایي چېرې زما سره څوک زما به دې حالاتو کې ودرېږي. نن هم مونږ د تحصیل بریکوټ په علاقه ابوها کې موجود یو. دلته کې په یو کور کې د یو بابا دی چې د هغه بچي دي او په پردي کنډر کې ژوند کوي. هغوی څه ویل غواړي او څه غوښتنه زموږ د کتونکو نه کول غواړي، هغه به موږ نن ستاسو سره په خپل سکرین شریکو. موږ سره اوسئ. بابا جی دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او په ابوها کلي کې د څومره وخت نه دلته ژوند کوئ؟ زمونږ تقریبا 17 کاله په ابوها کې وشو. ټیک ده. دا راته ووایه بابا چې څه وجه ده چې په تاسو باندې دا دومره غربت راغلی دی او ګزاره مو نه کېږي؟ ګزاره خو دغه ده چې ما به لکه دې د جامتونو کار کوم، کسبګري د جامتونو. زه د خدای ته دروغ نشم ویلی، صفا خبره کوم. اوس زه لکه زامنو مې کار نه دی زده کړی او زه کولی من دې څو دي د خیر؟ یو دا ده، دوه نور. نو تاسو ما ته ووایئ چې یو زوی رانه بیل شوی دی، هغه در سره څه نه کوي؟ هغه لکه جدا دی، هغه خو ځان لکه ناوړی دی، ځان له ناست. صحیح. او د دې زوی دې څه مسله ده؟ د دې زوی مې لکه خپه ماته ده. صحیح. خپه یې ماته ده، په دې خپه کې چې کوم دی نو راډ. ستا یو لور چې کوم ده نو د هغه هم کونډه شوې ده، ستا کره ده، د هغې بچي دي؟ د هغه خو کونډه نه سره دا او دغه دوی یو لورکی ده یو یې دی. یاره بس که مدد یې را سره وکړو الله پاک دې والا هغه دنیا ښایسته کړي. یاره ډېر خفه کېږو یاره، هوس دیاړي میاړي نه شو کولی، کله سخت کار وکړو بیا هم په دې خپه دړ راځي. یاره مخکې مې ګاډی چلوه خو اوس دا خپه چې ماته شوي د هغې نه پس لږ داسې دروند کار مار نه شم کولی، بیا هم په دې خپه تکلیف وي. خورۍ دا راته ووایه چې څومره وخت تېر شو چې ستاسو د دې وړو د پلار چې کوم دی هغه په حق رسېدلی دی او تاسو د پلار کره پاتې کېږئ؟ نو زما خاوند بیمار و، د ورونو سره ناست هم، خو هغو رانه خرچه مرچه نه کوله. د واړه به مې وال ټکول به او پردی خدمت به مې کوو چې کله بیا ما نه شو کولی زما بچي نه برداشت کول. دی د شپې د کور را ایستلی یم، دا مې زه د خپل پلار او مور کره راغلی یم، ناسته یم. اوس دلته کې خو د
پلار په کور باندې هم چې کوم نه ستاسو حالات داسې دي پلار چې ستاسو کم فریاد وکړو هغه موږ واورېدو دلته ګزاره څنګه کېږي او څه کوئ د دې وړو دپاره بس بھائی د خپله د خدمت کوو نو چې چا سړه تاوده راکړه ووتو جو رابه و چې نه وای دغه شان نار ناست یو دا څو ورځې خو موږ داسې نارې تېرې کړي ورندار پلار مې مړ و هغه وراله جمعې خرچه راولېږله وایي که تاسو خیرات کېږي الله درګاه ته ناست یو که چا راسره لاس امداد وکړو الله دې کامیاب کړي الله دې عمر او ژوند والا ورکړي دا واړه چې کوم ستاسو واړه دي او دوی سبقونه وایي دوی خو سبق په خو اول وی دي سرکاري سکول ته مې کېنولې خو چې اوس حالات خراب شوي دي جونه وایي کور ناست قرآن شریف سبق وایي او کور ناست جو بس څه امداد یې راسره وکړو بھیجان الله دې کامیاب کړي نور خو دې پردي کنډر ډېر خفه کړي وو دا یو رندان مې سهار تل لاله اوسه پورې نه ده راغلی خدمتونه ورال ډېره نه اوسه خو چې اوس نه شو کولی مې تازي هرونه چې ځانان مې دغه دیاړي مزدوري کوي چې راشي چې دغه د بجلۍ په بیل او دغه وایي کله یې راله راکړې او کله یې راله رانه کړي تاسو وایي چې د پردي کنډر په بګار باندې تاسو دلته کې پاتې کېږئ نو ستاسو غټ دغه دا دی چې موږ ته خپل چت خپل کور میلاو شي دغه راته میلاو شي د مور مې ابله ډېرې جراګانې کولې وي چېرته به د دې پردو خدمتونو له دمه راشم په خپل میلمه په کور کې به په مونځ اودس پوه نه شم په عمر له دغه منډې دی او منډې دي خدای به راله وس رانه کړي چې د خپل کنډر خاونده شم چې خپل مونځ اودس کومه او په کور کې ناسته یم یا یوه چې سهار تل لاله وسه پورې په 9 بجې به راځي جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وخت ته د دې خور پر یاد تاسو اوریدو د بابا پر یاد تاسو اوریدو زموږ به دغه غوښتنې وي که تاسو څوک هم د دوی سره رابطه کول غواړئ یا د دوی مدد کول غواړئ هغه که تاسو د دوی سره په هر شکل کې کوئ نو د دوی نمبر چې کوم دی هغه به موږ په سکرین باندې شیر کوو تاسو د دوی سره په دغه نمبر باندې په خپله رابطه کولی شئ او که څوک راتلل غواړئ نو هم د دوی ځای چې کوم دی هغه په ابوه کې دی تحصیل بریکو نو دلته کې راتلی هم شئ او د دوی سره په فون نمبر باندې رابطه هم کولی شئ